موږ خپل پلار سره لاغلي تورو ته دا نوی کال مبارک. زمونږ نوی کال دپاره راغلی و ټول ته نوی کال مبارک سه سواد ډېره ښه دی او زما سواد ډېر زیات خوښ دی که دلته کې ګرمي ده که یخني ده هر یو موسم یې ښکلی دی او مونږ راغلي یو د نوی کال په موقع باندې او انشاءالله د نوی کال آغاز به د سوات نه کوو. او سوات ته چکر له راغلي یو. سوات ډېر ښکلی ښار دی او هواګانې موسمونه هر څه ښکلي دي او دا پکې لا نوی کال هم راغی نو مونږ وایو چې د نوی کال آغاز ته स्वात नू को लाहौर से हूँ और मैं यहाँ न्यू ईयर एंजॉय करने आया हूँ। स्वात में न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करने आया है। स्टडी का प्रेशर था, रिलैक्स होने आया है। हर साल में आखिर एक यही दिन होता है जिसमें स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। सर्दी का माहौल है, बर्फ़बारी देखने आया है। लाहौर में शदीद गर्मी के बायस अभी भी सर्दी वहाँ नहीं पड़ी, धुंध है वहाँ पे। एंजॉय करने के लिए बाहर आए अपने दोस्तों के साथ। खबर था चलता टूरिस्ट रागली थी بیا زموږ دا ځای ویزټ کو دا زموږ دپاره د هاسپیټیلیټي یو موقع ده، یو اپارچونیټي ده چې موږ د دوی سره کوآپریشن وکړو او دوی ته هر فیسیلیټي پرووایډ کړو. ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې، بس میلمانه ورته راغلي دي، هوټلې دي، پاتې کېږي، ګیسټ هاوس دي، بس قسمه قسمه خلک ورته راغلي دي. ټول خلک چې دلته راغلي دي موږ ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې دلته پوره امن ماحول دی او ډېر په خوشحالو سره موږ د دې سره خپل چې دی انیورسري مناوه او 2023 سره روان دی. د خوشحالۍ سره د دې مکمل موږ ټول آل پاکستان ولته دا وایي نه کول غواړو چې سوات ته راشي، سوات وګوري او دا انجوایمنټ وګوري چې دلته کې کوم ماحول دی، امن دی، هر نمونه مخلوقات دی. موږ ټول خلک دې سره خپل هیلپ کوو. جی ډېر امانه ګرانو کتونکو، تاسو دلته کې د دې ځای اوسېدونکي عطاالله خان خبرې ترې تاسو اورېدلې چې سوات یو امن پرست ځای دی. دلته چې کوم خلک دي ډېر خواږه خلک دي. دلته کې چې کوم نور کوم سیلانه دي هغوی ته هم دعوت ورکوي تاسو سوات ته راشئ او د خپل ژوند خواږه وختونه چې کوم دي په سوات کې تېر کړئ. امید لرم زموږ د نننۍ پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین اجب خان سره سمد انجم ته اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.